ګران عزیزانو دا وخت پښتونخوا وطن په تاریخي سیمه د بایلول وکړه د قیامي امن دپاره په ګڼ تعداد کې راجمع شوي دي او د پاو شاسي منامتورونه زیان را روان دي. دا واحد په دغه غرض باندې چې را په دې سیمه په دې وطن کې د امن وي، خلاوي وي، سوکالي وي او د دغه مقصد دپاره د مولانا خانزیر په شمول ډېر خلکو سرونه وشیندل او موږ دا باور لرو چې د امن دغه مبارزه به جاري چې د مولانا خانزیر او د قام د ډېرو ګڼو شهیدانو دغه مرام پوره شي او د امن دغه مبارزه پوره مبارزه د امن دپاره د عدم تشدد دپاره جاري شي. په دې موخه باندې موږ د ټولو اجزانو د وطن د لرې بر د ملک ټولو د کوڅو په نړۍ کې چې څومره خلکو مولانا خانزیر او د هغې په ملګرو باندې یعنې خفګانونه کړي دي او دا غم د ولس دی. زموږ د کور خفګان نیمګړتیا په خپل ځای خو د قام نیمګړتیا پرې راغله. مولانا خانزیر د قام جواب د وطن ترجمان و، یو ډېر زړور او بهادر او د علم او د عمل سړی او د تورې او د قلم سړی او په هر صورت مخالفینو د هغه د امن دغه مبارزه دغه کوشش برداشت نه کړی شو. یوه رڼا وه او یوه شمعه وه، موږ چې هغوی مزید هم دا رڼاګانو سلسله جاري شته وې، خو بیا هم د باور لرو چې پښتانه به دا مبارزه جاري د امن دپاره وساتي. اگر چې د مولانا خانزیر په شان خلک دا په پیړو پیړو کې چې ته یو پیدا شي، خو بیا هم موږ باوري توره شوه چې هر څومره توری وطن کې به امن راځي. نو موږ د ټولو ورونو عزیزانو چې په هر ځای کې دي ډېر زیات مشکور یو چې هغوی زموږ سره او د دې وطن سره د مولانا خانزیر سره د مینې اظهار کوي او په دې درنه غمیزه کې په دې درنه علمیه کې هغوی موږ سره ګډون کوي. د ټولو کور ودان او امن دې په وطن کې او دا نننی د امن دا قیام د امن دا پاڅونو د امن دا مارش دی ډېر په کامیابۍ سره وشي او باور لرو چې د دې امن پاڅونو د باجوړ د ولسونو په شمول د نورو عزیزانو دا راغونډېدل دا د امن دپاره یو قدم دی او چا چې په مولانا خانزیر ګزار کړی دی هغوی بېللې ده. مولانا خانزیر د هغه ملګرو دې قام ګټلې ده. ستاسو د ټولو کور ودان.